د بېنظیري د روپو نوې قسمه د کل نه شروع کیږي. د دې په اړه کې زیاتکر کسان تاسو کوي چې د بېنظیر روپۍ چې دي دا به کل نه شروع کیږي او نوې کسان ته به دا روپۍ د کل نه ملويږي. کوم کسان چې رجسټریشن کړی دی ا بار بار تاسو کوي چې موږ ته به دا روپۍ چې دي دا به کل نه ملويږي. نو دا ویډیو تاسو د پاره دا دغه لپاره چې د ویډیو په پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې د ویډیو لپاره لازم ورکوي. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو د پاره نو تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نور کسان تم دا ورسي چې هغه بار بار دا تاسو نه کوي چې دا روپۍ به کل نه شروع کیږي او نوې کسان ته به دا روپۍ چې دي دا به کل نه ملويږي. نو کم کسانو چې رجسټریشن کړی دی او هغه چې موږ ته به دا روپۍ د کل نه ملويږي. نو کم کسانو چې 2-3 میاشتې مخکې رجسټریشن کړی دی نو دا نوې قسط چې دی دا به تاسو ته نه ملويږي. دا به هغه کسان ته ملويږي د کوم کسانو چې 15-16 میاشتې 9 میاشتې 8 میاشتې یا کال شوی نو هغه کسان ته چې دی دا نوې قسط چې دی دا ملويږي. ځکه زیات کړ دي دي چې هغه وس 3-4 میاشتې مخکې رجسټریشن کړی دی او هغه چې موږ ته به دا نوې قسط ملو شي نو تاسو ته به دا روپۍ چې دی دا به نه ملويږي. بل چې تاسو خپل اهلیت چې دی هغه هم چک کولای شي انلاین خپل اهلیت چې دی دغه چک کوي که تاسو ته اهل لیکلی نو بیا تاسو خپل روپۍ چې دی دا راغسته شي. خو په هغه کې چې یو میاشت تیر شي د څنګه چې تاسو رجسټریشن کړی او تاسو ته اهل لا شي یا میسج تاسو ته راځي چې تاسو د دې پروګرام د لپاره اهل نو په هغه کوم دا شرط دی چې یو میاشت دغه شي یو میاشت پس چې دغه روپۍ به تاسو ته ملويږي. ځینې کسان و چې نوې قسط چې دی دا به کل نه شروع کیږي. نو نوې قسط چې دی هغه به د نن نه شروع کیږي لکه د نن نه به تاسو په اکاونټونو کې چې دی روپۍ به جمع کیږي. ځینې کسان ته به روپۍ جمع شي او ځینې ته چې دی دا به جمع کیږي. خو هر کله چې نوې روپۍ شروع کیږي نو په هغه کې چې دی څه وخت تیریږي ځکه اکثر ځینې کسان لاړ شي نوې روپۍ راغلي نو هغه ته وایي تاسو په اکاونټ کې چې دی دا روپۍ نشته نو هغه کې دې زموږ دا روپۍ چې دی دای بند کړي نو هغه تاسو روپۍ نه بند کړي خو تاسو په اکاونټ کې چې دی دا روپۍ نه جمع شي نو تاسو هغه ته چې دی لک صبر کوئ. د څه وخت تیر شوی قسط چې دی هغه هم زیات کر کسانو چې دی هغه به نه راغسته نو هغه به تاسو له دې قسط چې دی هغه به ډبل درکړي لکه تاسو له به ډبل روپۍ چې دی دغه به درکړي. نو تاسو خپل روپۍ چې دی دا چې کوی څه وخت پاسو که تاسو ته نن وی چې تاسو روپۍ نه دی راغلي نو تاسو د چلو که چې هفته 2 هفته پس چې دی دوباره خپل روپۍ چې دی دا چې کوی. دغه شان د ماشومان وظیفه چې دا هغه تاسو خپل چې کول شي ځکه د ماشومان وظیفه چې دا هم راغلی دا. خو کوم کسان ته چې دا میسج راغلو مخکینه میسجو چې تاسو خپل رجسټریشن وکړئ نو پاګه کې زیات کر کسان ته د دسمبر نو وروسته دا روپۍ چې دی دا بند شوی دي او کوم کسان ته چې دا میسج راغله ده نو د جون د میاشتې نو وروسته چې دی تاسو ته به هم د بېنظیر روپۍ چې دی دا به نه ملويږي او د هغې دپاره به تاسو خپل رجسټریشن چې دی دا به دوباره کوئ. که طریقه نه درځي نو د دې په باره کې زمونږ ویډیو شته. زیات کر کسان وایي موږ ته خو میسج نه دی راغلی موږ ته پته نه لګي نو د هغې په باره کې موږ ویډیو کړې ده تاسو هغه ویډیو ګورئ او په هغه طریقه تاسو خپل میسج هم چک کولی شئ او خپل روپۍ چې دی دا هم چک کولی شئ. که تاسو ته ویلي چې تاسو خپل رجسټریشن وکړئ نو تاسو به خپل رجسټریشن کوئ د هغې نه وروسته به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته ملويږي. خو د نن نه په اکاونټونو کې جمع کیږي او انشاءالله کېدی د سبا نه دغه روپۍ چې دي دا به شروع کیږي. دا د هغو له طرفه وینا ده اوس مخکې پته نه لګي په هلته کې په ویب سایټ باندې هغه ورکوي چې د مارچ نه چې دی دا روپۍ به شروع کیږي. خو د نن نه چې شروع شو دا بیا د مارچ میاشت ده تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا ملويږي. خو کم کسان چې لري دي نو هغه د لږ صبر وکړي او لږ لیټ ټلر شي چې تاسو په اکاونټ کې د روپۍ جمع شي نو تاسو ته بیا دغه روپۍ چې دي دا ملو شي. نو کوم کسان د دې په اړه کې تاسو کو چې روپۍ کله نه شروع کیږي نو کېدای شي دا ویډیو تاسو ګورئ او روپۍ چې دي دا شروع شي او کوم کسان چې نوې رجسټریشن کړی دی نو هغه به لږ صبر کوي د هغې نه وروسته به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته ملويږي.